بسم الله الرحمن الرحيم. أو كان المضاف فاعلا أو مفعولا وهو جزء المضاف إليه فكأن الحال عن المضاف إليه هو الحال عن المضاف وكشي خجيش فقم منصوب کی بیان شروع شو ملحقات مفاعیل حال نو تعریف د حالم کړو توجه سره واوري اغه لفظ تویل کیږي چې هي اد فاعل بیانې د دې حیثیت نه چې دا فاعل له لفظاً فاعل وی او کمانن فاعل وی لفظاً کی حقیقتاً فاعل وی او کو حکماً فاعل وی یا ہی اد مفعول به بیانی لفظاً مفعول به وی او کمانن مفعول به وی لفظاً کی حکماً مفعول به وی او حقیقتاً مفعول به وی دی حیثیت نه چې مفعول به دی یا ہی اد دوالو بیانی دا د تعریف د حال شو کم اعتراضونو جوابونو پکې مینس کرال هيئت بیانې تمیز پشان نه دی چې بیان د ذات کوي او به د فاعل هيئت بیانې صفت د مبتدا بار شو چې هغه هيئت د مبتدا بیانې فاعل او مفعول نه دی او به د دې حیثیت د هيئت بیانې چې دا یا فاعل له یا مفعول له ان دې سره صفت د فاعل صفت د مفعول بار شوغه د حیثیت نه بیانې او لفظاً فاعل وی کمان مانن فاعل وی نفد فعل لفظي معمول فاعل مفعول هم بکراله او د مانوي بکراله به لفظاً کی حقیقتا وجان زید راکبا یا حکما وی زید فی الدار قائما او یا بد دواړوي او دا ویلو چې دا او کمنس کراغله د تردیدی او د مانیت الخلو ده دین بنه خالی کیږي مانیت الجمع نه د جمع کې دي شي بم عامل دو قسم بیان کړی یو لفظي دی یو مانوي دی خپل تعریف کیو توجه به لفظي په دوه قسمو حقیقتي او حکمي حقيقي او حکمي مجموعي تورڅو شو درې نو دا قابل اوریدو خبرې دی وګورته کېږي چې پوي شو به الکه فعل لفظي یاد سی وایا فاعل او مفعول لفظي دا چاته وي یاد ساتي فاعل لفظي وي فاعل مفعول لفظي وي دا کله چې عامل لفظي وي نو کمنګ وایو عامل لفظي یا مفعول او فاعل لفظي نو دور مطلب به ټول یو وي او فاعل او مفعول حکمي لري چې کله عامل حکمي نو کمنګ فاعل او مفعول حکمي وایو کامل حکمي وایو مطلب به یو وي نو وقت شوتا فاعل لفظي مفعول لفظي یا عامل لفظي چاته ویل کیږي نو فاعل یا دو مفعول اغه فاعل او اغه مفعول ته ویل کیږي چې دیو فاعلیت لفظي وي څه مطلب باقاعده لفظ کې فاعل واقع شوی او مفعول باقاعده بل لفظ کې مفعول واقع شوی معنی کې خو اسم فاعل او مفعول لي د درې اصطلاحات دي ورچزين کې کینه وي خلط ختم شي معنی کې خو اسم فاعل او مفعول دي لفظ کم باقاعده فاعل وی لفظ کم باقاعده مفعول وی حالت واقع شوی جاءنی زید راکبا زید لفظ کی فاعل لے رایت زیدن راکبا زید رب لفظ کی مفعول لے او عامل لفظی دے جاءنی دے کنه دے پوهه شوی به علامه بیان د سی کړه فاعل او مفعول لفظی چاته وی چې دا فاعلیت او دا مفعولیت یاد سی وای دا عاملیت دا فعلیت او شبه فعل چې ده د منطوق کلام نه معلومیږي کلام چې کم کلام باندې نطق شوی په کم کلام تلفظ شوی دی په دغه لفظ کې په دغه نطق کې فعل او شبه فعل وي په دغه لفظ او دغه نطق کې
فاعل او مفعول وي باقاعده په لفظ او نطق کې فاعل او مفعول وي لکه مثالونه مې ویل ونه رسیدي بدام د دوه قسمه دی یو حقيقي دی یو حکمي دی حقيقي چاته وي چې حقیقتا ذکر وینو جاءنی زید راکبا زید ذکر دی جاء ذکر دی رأیت زیدا رأیت ذکر دی زیدا ذکر دی قائم انتحال له دا سیدا او حکمی چاته وینو دا غیر مخ کی قاعده زده کی چې مقدر په حکم د ملفوظ کی دا د نحوی قاعده ده المقدر فی حکم الملفوظ دا قاعده شو ذهن کې کې ناستا وسراشا زید فی الدار قائما دا قائما حال واقع شوه د حصل یا استقر وغیرہ نه فعل پوری متعلق کو د سوایا قائما حال واقع شوه د حصل یا د استقر د فاعل نه اب استقر کم ذکر جی یا فاعل کم دی ویجی مقدر دی کنه فی الدار کی دی کنه فی الدار کی او مقدر په حکم د چا کی قاعده مې لیوا حکم د ملفوظ کی توجه نو زید فی الدار قائما د دې عاملم لفظي شو ادم مرده چې حقيقي نه دي حکمي دي ځکه مقدر په حکم د ملفوظ کی حکمي ملفوظ بالفاظ دیگر قائما حال د فاعل نه فاعل کم دی جی ملفوظ دی کم معنوي دی جی ملفوظ دی کم دی ملفوظ خو نه دی مقدر دی ملفوظ حکمي دی وسمونه رسیدي کنه دا بیان برون پکارو موږ نو کړي صحیح دریم نمبر فاعل معنوي مفعول معنوي عامل معنوي دا بچاته وي توجه چې د فاعل فاعلیت یا د مفعول مفعولیت لفظا نه یعنی فاعل بلفظ کې فاعل نه یا مفعول بلفظ کې مفعول نه بل شي معنوي تور باندې مفعول یا فاعل وي لکه مثالی هذا زید هذا زید کیوں غری هذا مبتدا د زید خبر ده زید بلفظ کی خبر واقع شوه خو معنوي تور هذا ها بماند انبه ذا بماند اشیر نو معنوي تور باندې زید د انبه یا د اشیر مفعول به ده ورته صحیح ولګیدو نه زید چره د معنوي مفعول شو لفظ نه ده لفظ کی خدا خبر واقع شوه हाँ माने की मफूल जोड़ी देशी माने की जोड़े देशी छा की चे څوک چې مانوي تور فاعل یا مفعول جوړېدل شي نو هغه ته مانوي فاعل او مفعول ویل کېږي عامل ته مانوي عامل ویل کېږي د سړي ته بار غوړه تاسو په یوه کې کنه وسمونه رسیدي علامه بیان دا سکړو فاعل او مفعول مانوي چاته وي چې ملفوظي کلام چی منطوقي کلام هغه کې باقاعده فعل شبه فعل عامل نه وی ذکر هغه کې باقاعده په منطوقي کلام کې ملفوظي کلام کې باقاعده فاعل یا مفعول نه ځکه هذا زیدن کې خو په منطوقي کلام کې ملفوظي کلام کې خبر ده ها د سیاق د فحوی کلام سیاق کلام نه معنوي تور معلومیږي چې مفعول به جوړیږي چې ها ونبه و ذاب وشير په معنا کې زید به مفعول شي پتن لګي بوې شي کنه ورسېدلې به بهرحال وسوري زمخ کې کنه نو هيئت د فاعل بیانې فاعل عام دي لفظا وی کو معنن وی لفظا کې حقیقتا وی کو حکما وی هيئت د مفعول بیانې مفعول لفظا وی کا معننوي لفظا کې حقیقتا یو کو حکمنوي تاسو سره رسیدلې کوم ځای پر رسیدلې به یو مسله بیان کړی و والمفعول به عام من والمراد بالفاعل او المفعول به عام من ان يكون حقيقه او حكما دا ویل چې فاعل او مفعول عام دي که حقیقتا فاعل یو کو حکما فاعل یو که حقیقتا مفعول یو کو حکما مفعول دا سیدا لہذا مفعول معه چې دې مفعول معه کداغه نه حال واقع شي سید ځکه معنوي تور باندې یا فاعل وي که مصاحب د فاعل سره یا مفعول وي که مصاحب د مفعول سره توجه دا لکه کنه ها
همدغه شان مفعول مطلق چې دی دام حکمن مفعول به دی حکم د مفعول به کې دی او مفعول ما هو په حکم د فاعل کې او یا په حکم د مفعول کې نو د دې دوه نه حال واقع کیږي صحیح ده ذهن کې نه وای کا من د مفعول مطلق حال او د مفعول ما هو حال د صحت د پاره په فعل کې تعمیم وکړو یو وای په فاعل او په مفعول فعل نه فاعل او مفعول به کې څه وکړو تعمیم وکړو حقیقتا فاعل وی او که حکمن وی حقیقتا مفعول به وی او که حکمن وی دا ولې وکړو دا تعمیم چې د مفعول مطلق او د مفعول ما هو حال صحیح شي دا څه ده به اعتراض جواب شوی چې بھئی بل نتبع ملت ابراهیم حنیفا حنیف حال د ابراهیم نواقی دی اخو مضاف الیه ده اخو نه حقیقتا فاعل له حکمن دې سره څه کې نو جواب هم کړو بھئی هغه حکمن فاعل یا مفعول له کنه څنګه قاعده ده کله چې مضاف الیه قاعده ده درې قاعده چې کله مضاف فاعل یا مفعول ویو مضاف الیه فزید مضاف بدردل شي دوا کلام کې فرق نه راځي او حذف د مضاف جایز وي درې دا درې کار چې کیږي نبی د مضاف الیه حال واقع کول شي او دا داسي لکه چې د مضاف نه دی واقع کو په حکم دی کی لکه د مضاف نه نو حکم فاعل یا حکم مفعول شو مضاف کو فاعل یا مفعول نو بل نتبع ملت ابراهیم هل تکي مله مضاف د مفعول به د ابراهیم مضاف الیه دی نو یو خو مضاف مفعول له بل چې کوم مضاف الیه دی هغه په زید مضاف بدلېدل شي حذف د مضاف به جایز دی قیدونه ټول رال تاسو پوه نه شوي کنه دا تعمیم چې مکړیو چې مراد د فاعل د مفعول نه عام دی که حقیقتا وي که حکمن دی حکمن وي نو مضاف الیه داسې مضاف الیه چې په زید د مضاف بدرېږي حذف د مضاف به جایز او مضاف فاعل یا مفعول هغه تم شامل شو تاسو را صحیح به اعتراض دے داغی جواب اعتراض جوابم پرون شوی اعتراض داو چې زبر دروخ هم مضاف الیه نه به حال واقع شوی حالن کې د دې مضاف الیه مضاف چې دی هغه فاعل مفعول نه یو قید بنی حالن کې دریم قید بمنی حذف د مضاف بنی جایز مضاف الیه به زید مضاف هم نه ودرېږي مثالی ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين مصبحين دا حال د مضاف الیه هؤلاء نه چې مضاف دابر دی پویږي او دابر څنګه ان دابر اسم دی د ان د بارا دا خو فاعل یا مفعول نه دی مضاف فاعل یا مفعول نه دی د دې اعتراض جواب داري چې بھئی مضاف فاعل او مفعول دی حکمن څنګه دی حکمان دی وی هغه دا چې مقطوع دا د اسم مفعول صيغه د ودی کی ضمیر دی نائب فاعل له راجع دی چاته دابره تا او راجع او مرجع دا یو شی نو گویا دابره چې دی نائب فاعل له نو فاعل شو کنه فاعل او نائب فاعل خو یو شی نو مضاف نائب فاعل شو خ هؤلاء په زید دابر نه ودرېږي او حذف د دابر جایز نه دی وسکه دا غي جواب داري به دا قاعده اله چلیږي دا درې قاعده اله ضروری دي یو وای د اخري دوه قاعده اله ضروری دي چې مضاف الیه په زید مضاف ودرېږي حذف د مضاف به جایز دا اله ضروری دي چې مضاف جز د مضاف الیه نوي او کله چې مضاف جز د مضاف الیه ولکه دلته دابر جز د هؤلاء دی کنه دابر اصل د وی اصل شي جز د شی وی نو بدغه صورت کې بس ته یو قید کافی دی چې دغه مضافي فاعل یا مفعول دی او مضاف الیه چونکی مضافی جز دی نو دا مضاف الیه کی مضاف رالی مضاف الیه کی مضاف رالی جز د شی په شی کې داخلي نو حال د مضاف نه داسې شو لکه د مضاف الیه نه شو ځکه هغه دغه جز دی نو نه پیږي به کوم څه مونږ نه رسیدل او ته وګورئ او كان المضاف فاعلا او مفعولا
یا مضاف فاعل وی یا مفعول وی خو وهو جزء المضاف الیه او به دغه مضاف جزء د مضاف الیه وی نو بهم سید ولی وې ځکه د مضاف نه حال دا سیده لکه د مضاف الیه نه قاسم جزء دی جزء شي ته نسبت کول د سی لکه کل ته نسبت کول ها او خصوصا بیا هغه شی چې هغه تجزینه قبل یو سره کځي ته وې استاد سر طلاق دی ټول طلاقيږي او دې کې مادام د دوه شپږم نمبر ذکر بعض ما لا يتجزا كذكر كله تاسو ویږي کنه نو جز ته نسبت کل ته نسبت دی فكأن الحال گویا حال چې دی ان المضاف الیه دا د مضاف الیه فكأن الحال گویا حال کم چې د مضاف الیه نه دی هو الحال عن المضاف عبارت ونه لګاو فكأن الحال گویا حال چې دی مصبحین عن المضاف دا غچانه چې هغه منسوب دی الیه هؤلاء تا دا غچانه چې هغه مضاف دی چاته هو الحال عن المضاف وسيده شنو فكأن الحال گویا حال د مضاف الیه نه چي دی ډایرکټ وایا دا سیده هو الحال عن المضاف لکه د چانه حال له مضاف جز دی نو صحیح شو خبره کا وان لم يصح قيامه مقامه اگر چلته مضاف الیه په مقام د مضاف نه ودرېږي لکه بل قول الله تعالی کی نه دی ولا خیر دی اگر کنه سیکي ان دابرها ولا مقدوم مصبحين حال د هؤلاء او هؤلاء مضاف الیه د دابر د مضاف پکې مانوی تور باندې مفعول به نائب فاعلم دی ورسره جز د مضاف الیه دی نو فقوله مصبحين چې د حال د حال ان هؤلاء به اعتبار ان الدابر به اعتبار سره چې کم دابر چې کم دابر المضاف کم چې مضاف دی الیه هؤلاء تا جزء دا جز د چا دی د هؤلاء دی قاعده به کې ولګی فإن دابر الشيء چاته ویل کی اصل شی ته ویل کی اصل شی د شی جزئی او دابر مفعول نه دی دا غلطه خبره ده مفعول فاعل یا مفعول نه دی دا غلطه ده بلکې نائب فاعل یعنی فاعل لیکنا او دابر چې مفعول ما لا يسمى فاعله دی الکه څنګه دا خو اسم دی مړه به اعتبار الضمير المستقن في المقطوع په دې اعتبار سره چې ضمیر کم چې پټ دی په مقطوع کې ورته راځي دی فكأنه گویا چې حال دې د مفعول ما لا يسمى فاعله هنا الکه ونه رسیدل کنه ډېر ټیم مولا ورکو ښا خجی مخ کې راځي چا شری هندي او بل کار کړی دی هغه وایي تاسو فاعل او مفعول کی تعمیم وکړل دې لپاره چې مفعول مطلق د بار او مفعول معهود د بار حال صحیح شي دای کړیو کنه لفظي او حقيقي او حقیقتا حکم نه ویلو وې ته ضرورت نشته راځي دا حال تعریف لو بس لاړ شو حال تعریف څه ما يبين صيغه فعل مضارع و هيئه الفاعل او المفعول به المفعول پر متعلق مفعول به وې دې سبوکو چې دا يبينو بتبين کو باب تفعول نمازي صيغه بشي او یا به يبينو د مضارع خو مجهوله بشي يبينو یو بدا کارو کو چې د مضارع معلومه نه با موږ د سی وایو مضارع معلومه نه ده بلکې د کافی بعض نسخو کې هم د سی تبین راغلی دی او کافی په نسخو کې او یا مضارع د خو څه ده مجهوله ده او به چې المفعول به کې دا به تاسو تخکاری دا مفعول پرې متعلق وي دا ډایرکټ یبینو پرې تبین یا یبینو پرې متعلق کوي نو معنا بدا شي شو ته وګوره وهو ما حال غلفظ تویل کیږي تبینا چې بیانېږي ور سره هيئت الفاعل هيئت د فاعل بیانېږي او المفعول ید مفعول بیانېږي به پدغه لفظ باندې یبینو پر متعلق شو الذي یبینو پدغه لفظ بیانېږي مفعول سره به متعلق نه کوه چې هيئت د فاعل بیانې هيئت چې فاعل هيئت بیانې یاد تبین چې واضحي کې پکې
هيئت فاعل دسی وایا واضحی کې بکی هيئت مفعول به پدغه ما سره برحال یبینو پورې متعلق کوم ما یبینو نو مفعول به عام دی به مرسلونه ویلو به منګل ته متعلق کوم نو مفعول ما به تم شامل شو مطلق تم شامل شو او ما هو تم شامل شو نو دې خبره ته ضرورت رانه لې چلکه تعمیم کو فاعل او مفعول کې حقیقتا نه حکمان کنه پیږي ایا یبینو کوي نو به یبینو پر متعلق کا ما هغه لفظ ته ویل کېږي چې بیان پکې شوی وي هيئت د فاعل او د مفعول عام شو مفعول به تم شامل ما هو تم شامل مفعول مطلق تم شامل به بیان پورې متعلق شو تاسو نه پیږي او ته وګورئ ولو قرأ كشري قريا كول استلشي تبين على صيغة الماضي ولو استلشي ماضي معلوم من باب تفاعلنا او تبين يا على صيغة يبين ذلك تبين يبين سيدا على صيغة المضارع المجهول ولو استلشي او يبين من باب تفعيلنا وجعل الجار والمجرور دا به چه ده دا وګرځول شي متعلقا به هم دغه تبين يا يبين بوري لا بالمفعول فرين دخل فيه داخل بشي باب التعريف کی حال من المفعول ما هو ذکر غم مفعول لانه به قید ختم شو او ده مفعول مطلق غم من غير حاجة الى تعميم الفاعل والمفعول الى تاسو پیږي کنه تعمیم ته ضرورت نه البته مضاف الیه چې حال واقع کې به بچ کې هغه به هم کارونه شو لهذا مغزله خبره به تر ده حقیقتا حکمانه کنه هغه مضاف الیه تم شامل دي الا لدخول ما وقع حال للمضاف الیه د شرف سی والمفعول به ستره كم دې دراري خدای خبر کړی الا لدخول ما اچھا وی من غیر حاجت نشر تعمیم د فاعل او مفعول تا البته حاجت شتره تعمیم د فاعل او د مفعول تا لدخول ما چې داخل شي په هغه څوک وقع چې واقعي حال د مضاف الیه حال ته به هم دالو وکاو نه پیږي په برحال دغه راي ضعیف وکا یا خو په کدا د چستاسو زین کی به منګ یبینو یا تبین بوره متعلق او منس کی دوم نشین راغلی دی متعلق او متعلق منس کی دوم نشین را وصل ټیک نه دی بل چې کله اسم موصول شوما نو بس لکه ضمیر بګاری دلته متعلق کې دی هر څه کنه دیو جن باندې کې ضعف دی او بل خبره به اخیره مشولا چې کار پیسې نه کیږي نو چې نه بکیږي دا موږ چې بکم کار کړي دا به تر دی راسي وي هلکه مثالونه را ته بیان کړه یاره نو مجموعي ته وردري جوړ شي فاعل او مفعول لفظي به حقيقه فاعل او مفعول لفظي به حكما فاعل او مفعول معنوي به درې ور مثال بکار دی کنه راشه ولا مثل ضربت زيدا قائما مثال لللفظي الملفوظ دا مثال له لفظي ملفوظ زباره چې حقيقه ملفوظ وي ځکه موږ تعریف څه کړو مولوی صاحب فاعل یا مفعول لفظي چاته وي چې په لفظ کې فاعل او مفعول وي معنی کې خو باسي می په لفظ کې می دلته زیدن ته وګوره قائما دا غینه حال جوړه کړه ته نه جوړه دواړه لفظ کې دي او به حقیقتا هم دي تاسو دا کنه او علامه څنګه بیان کړو چې کلام او د ملفوظي د کلام نه معلومیږي منطوقي کلام نه ما ملفوظي کلام نه معلومیږي لفظ چې کوم معنی شوی نه تخ شوی غینه فاعلیت مفعولیت معلومیږي دې ته به حاجت نه چې ته فهمي کلام نه معلوم کی فإن فاعلية تاء المتكلم ومفعولية زيدا چه انما هي باعتبار هذا الكلام دغه فاعلیت مفعولیت په اعتبار دغه کلام باندې او منطوق باندې من غیر اعتبار معنی خارج بغیر د دې نه چې موږ اعتبار معنی خارج ته ورکوان هو د کلام نه خارج ته نشي دغه نه کو او ما ملفوظان حقیقتا او حقیقت کې ملفوظ دي کې خیر هم تلفظ په باقاعده وشو وزید فی الدار قائما دا دویم مثال لې چې ملفوظ وي خو حکما وي فاعل یا مفعول ملفوظ وي
لکه قائما حال د حصل د فاعل نه یا د استقر د فاعل نه داسې ده کنه توجه ده لکه او که حاصلون پوری کوم به د غیره شبه فعل برحل او بدغه صورت کې و استقر او ضمیر یا حصل او ضمیر دا مقدر شي او مقدر چی دا کل ملفوظی نو به هم فاعل او مفعول شو ملفوظ شو خودم رده چی مقدر په حکم د ملفوظ کې نو حکمن ملفوظ شو او حکمن ملفوظ شي دم د منطوق کلام او د ملفوظ کلام نه معلوم شو رسې بده معنی اگر که صاحب د کافی په کافی خپل شرح کړي هغه کې دا قسم مثال چې د مانوي کې داخل کړي دي چا کې داخل کړي مو وینا دي کې مقدر د معنی نه معلومیږي مقدر د مقدر په شان د چي ملفوظي مثال لللفظي الملفوظ حكما ذکر فاعلیت د ضمیر مستقن فی الظرف استقر کې چي دي ان یا بحصل کې انما هي باعتبار لفظ هذا الكلام اخو به اعتبار د لفظ د کلام نه دي لفظ نه معلوم دي منطوق نه دي التم من غیر اعتبار معنی خارج بغیر د دینه معلوم دي چې اعتبار معنی خارج د ورکوان هو د کلام نه خارج معنی ته دینه غیر کار کیږي والضمير المستقن ملفوظ حكما ضمیر مستقن چې ده حصل استقر کی هغه ملفوظ ده حکما ځکه مقدر ده مقدر ملفوظ دي الکه فیږي کنه پی خجی وهذا زید قائما دلته قائما حال چانه ده د زید نه لري الکه زید خو خبر دی ويجي مانوي تور باندې زید مفعول دی هذا ها بمعنى د انبه وذا بمعنى د اشيرو كواخلو نو زید ولا مفعول به جوړيږي وګوره ډېر مزیدار آسان تعریف شو چې لفظ کې فاعل مفعول نه مانوي توري نو مانن با فاعل او مفعول او علامت سوي چې منطوق کلام او ملفوظ کلام کی فاعل او مفعول نہیں بلکہ هغه کې خپل شي فهو کلام نه معنوي تور معنوي مثال للمعنوي ذکر مفعولیت زید ليس باعتبار لفظ هذا الكلام هذه كلام باعتبار سر زید مفعول نه دی خبر دی او منطوقه او نه دی باعتبار منطوق الكلام سر منطوق کلام کی خو خبر دی بل باعتبار معنی الاشارتی مفعول جوړیږي به اعتبار د معنی د اشاره سره کې اشاره معنی منغوا خلوص اشیر او د تنبیه یعنی انبه الک اشیر انبه کوم ځای کې دي و اذا دواله المفهومين من لفظ هذا د چانه معلومیږي الک هذا نه کته اعتراض وکي هذا نه کوم معلومیږي نو هذا هو ملفوظ دی نو دا ملفوظ شو څوک چې د ملفوظ نه معلومیږي څه اتا ویلو څنګه معلومیږي معنوي تور سوال پوه نه شولې اعتراض زاره دا هم ملفوظ نه معلوم شو یو د هانا بل د دانا دا هم ملفوظ دي دواړه او تا ویلو معنی نه معلومیږي نو جواب داري مولوی سي ګوره ملفوظ هغه ته وایي چې د لفظ نه معلوم شي او متکلم دا څوک چې معلومیږي د دې قصدم کړی لکالته د حصل او یا د رأيت جاني قصه د فعلیت قصه شوی دلتا اشیر انبه ده هذا نه معلومیږي خو متکلم هذا زیدون کې دا قص نه دی کړی چې اشیر فعل له زید زمانه فر مفعول له یا انبه فعل له دار مفعول له نو قصد ولا نه دی کړی نو په دې اعتبار سره ده چې قصد ولا شوی د لفظ نه معلومیږي وسم په نه شو ولا شك انه ما ليس ندي دا دواړه مما دا غشانه يقصد المتكلم الاخبار غورا چې متکلم قصو کې د دې خبر ورکولو به ما انبه یا بوشیر سره نفسي د ځان طرفه نو کده سی وي نو به بداوي چې حتی يقدر في نظم الكلام مقدر کوله بشي په نظم کلام کې څوک اشیر انبه او کده غشان وین ويسير زيد مفعولا به بجول شوی لفظي خدا سینه ده تاسو په نه شولې ولا شك انه ما ليس ندا مما داد ولا ندي دا غچانه چې متکلم د خبر ورکول قص کلی به ما بوشر انبه وسرا چې به منګه مقدری کو په نظم کلام کې وشر او انبه او زید وګرځو مفعول به لفظي اسنه ده بل مفعولیت زید چې ده انما هي به اعتبار معنا وشر او انبه ده کوم وشر او انبه کوم چې خارج ده د منطوق کلامنا او
نو به چې خارج دی نو خامخا ولې اشیر و نبهو جوړې یار زید نبه فاعل زید نبه حال څنګه جوړې حال خو به نه جوړیږي د زید ځکه زید خو خبر دی جوړیږي مجبور ای چې زید نبار اشیر و نبهو فیل کو دا مفعول به کو مانوي تور باندې لصحت وقوع القائم حالا دیر پر چې حال صحیح شي دیر پر چې صحیح شي واقع کېدل قائما حال هو مانویه لا لفظیه مانوی شو لفظی نشو